أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو اذا هرکلا نکحتم چتاسو نکاح کوي المؤمنات مومنانو زنانو سرا ثم بیا طلقتموهن تاسو طلاق ورکی اغویتا من قبل مخی اندا چی تمسوهن تاسو لاس لگولی وی اغویتا جماعت اشاره ده فما لکم بس نشتا تاسو دپارا علیهن پا اغوی باندی من عدت سعیدت تعتدونها چی تاسو تیروی اغا یعنی ذکر چا عدت خو دید پارا دے چی پتہ ہو لگی چی دا زنانا حامل داو کندا که حامل وینو عیدت حمل دی او که حامل نه وینو درې هیزونه به صبر کوي دا حکم مخکې تیر شوی دی نو چې تاسو اډو لاس نه لګولې نو معامله ختم شو سره د دې امتحان ضرورت یې نشته فمتعوهن بس فائدہ ور کوي دوی ته ان ته سامان ور کوي دوی ته وسرحوهن او رخصت کوي دوی صراحا پرخصتولو جمیلا خسته وسرا اضافي الزامونه بد رد خشړل کنزل وغیرہ دا په ملګوا بس تا نو خو وخت نتیریږي او یا ته هر څه مجبوری چې تا جوړه شوی و ناغه په خې طریقې سره عزتمند طریقې سره رخصت کا یا ایها النبی اے پیغمبر ان بشکمغا احللنا حلال کړی دی لکه تا د پاره ازواجکا بیبیان دستا اللاتی اغزنانا آتیتا چې ورکړې دیتا اجورهن اجر د اغوی یعنی مہر د اغوی چې تا اغیتا مہر د اغوی ورکړې وی وما او هغه یعنی هغه خزه ملکت چې مالکان شوی دي چې مالک شوی دي یمینوکا لاسونه دستا یمینوکا لاس دستا واحد ده لاس دستا انستا غوین دي دام ست حلال دي مما دهغنا افا الله چې درکړي دی الله تعالی الیکا پتا باندې ان تا تا بطور نعمت ان غنیمت چې الله تعالی درکړي دي وبنات عمک اولونا تردستا وبنات اولونا عماتک د ترورستا پلار خور پلار رور او پلار خور وبنات اولونا خالک استاد ماما وبنات اولونا خالاتک استاد خالا ماسی د مور اغا خور ته ویل کی اللاتی اغزنانا هاجرنا چې هجرت کړي ده ما کا تاسرا ومراتن او اغزنانا مؤمنتن چې مؤمنه وي ان کچره وهبت اغا ابخي نفسها ځان خپل للنبي پیغمبر د پاره ان ما خپل ځان ته د پاره بخله ده ان کچره اراده اغا اوغړي النبي دا پیغمبر اندا چې یستن کی حها چې نکاحو کی دې سره یعنی کوي وخت دا د خپل ځان په خپل حواله کی او ته دا غواړ چې ور سره نکاح وکي نو سیدا همدارنګ د ترلور د ترور د مامالور د ماسیلور او هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه استا خالصتن دا حکم خالص دے یواز دے لکاتا دا پارا من دون المؤمنین الہو دا نور مومنانونا دغج نور مومنان دا پارا خطعادات دے سلور اغینا خونیشی زیادتا ولے قد بتاکیق سرا علمنا منتبت دا ما دها خبر فرضنا چه فرض کری دی منگا علیہم پدوی باندی فی ازواجهم ددید ببیان پبارکی وما او هغه ملکت چې مالکان شوی دي ایمانهم لا سند دوی لکیلا د دې پارا چې نا یکون وی لکیلا یکونا د دې پارا چې نوی الیک پتا باندې حرجن ستنګي تامه تنگسیا نه وي ستاسو ضرورت پوروي او ضرورت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت او بیا د دین په ټولو قانون باندې پویولو او بیا باقي کې د هر چا مزاج او د هر چا خپل صلاحیت د زنانه او موږ د پاره د هغه ډیر لوی لکه په ابتدا کې خدیجه رضی الله تعالی عنها نه وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ باندې لږ سوچو کې ابزونه مشکل کې بوا او په اخر کې عائشه رضی الله تعالی عنها نه وي عموما په دغه دوه باندې زیات اعتراض ده
د معترضینو کنه نو کم د احادیثو ذخیره یا کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی اندرونی عمل د کورنۍ دا چې عائشه رضی الله تعالی عنها کومه طریقې سره مونږ ته خودل دا به چا خودو دا به کومه طریقې سره کړه همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د آرام هم د کرنګ د دعوت د نور قبیلو سره د تعلق د غي قبیلونه د خپل ځان لپاره بچاو وغیرہ دا ټول حکمتونه دی الله تعالی کړی دی په دې کې او بیا عجیب خبره ده چې کم خلک اعتراض کوي او دې ته نه ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم د ځواني عمر وو بالکل د نوجواني عمر وو هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم اډو واده نو 25 سال پورې او په ټول مکی تاریخ په دې باندې گواه ده هر قسم اعتراض خلکو لګولې ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو هیڅ اخلاقی برائی اعتراض پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لګول اته چې ونه ثابت کیدونه هیڅ دا دومره سخت دشمنانو بدترینو دشمنانو دا الزام په چانه لګول شوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چانه لګول بیا د 25 کال بعد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به واده وکړو نو د 40 سال عمر زنانه سره وکړو خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر په هغه وخت 40 کال وو او بیا د 40 کال واده نه بعد 14 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید خدیجه رضی الله تعالی عنها سره تیر کړ هغه نه بعد بیا په اخر وخت کې د نور بیبيان هغه ټولې کونډې مشرانې سوا د عائشه رضی الله تعالی عنها نبی ته باندې موږ څنګه بذر کې دا وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل خواهشات په بنیاد باندې دا کار کړی نه دا سره جواز نه جوړیږي تصور نشته د دې خبرې بهرحال نو دا دي ستاسو لپاره علاوه د نور مؤمنانو نه وکان الله او د الله تعالی غفورن بخون کې رحیما مهربان ترجی تلریکا لریکا اخوایکا من هغا تشاء چته غواړي منهن د دې زنانونه د بیبيانو نه وتوي او ته زې ورکا نږدې کا الیک خپل ځان سره من تشاء کما دي چې خوخوي ومن ابتغیتا او کوم چې تغواړي اره چې د خوخوا ممن د اغوینا غزلتا چې ته لری کې ډډې ته کې یو خاطه کې اغا فلا جناح علیکا نو دې کار بدوی ګنا پتا باندې لکه څنګه چې نور مؤمنانو ته حکم دی چې انصاف وکوي تا باندې به ګنا نه وي خو د دې باوجود بخاری شریف کې حدیث ته د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته چې هغه فرمایي چې د کمی بیبي بچی نمبر وو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداوه چې ما دیګر په پټول به بیان باندې وو کړتي بیل بیل کمرې وې دا غي تاریخ کمرې ته ولاړو او هغه بیبي ته راغلو چې کمه کړه به دا غي شپه خو چې کم ځای کې به دا هغه ضرورت او هغه بیبي ته بنتلو نو رسول الله عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا هغه پختنه هغه نه کوله اجازه دی واغستونه هغه نه بعد او سودا رضی الله تعالی عنها چې هغه ډېر عمر تیر او په اخر عمر کې هغه خپل برخه د خپل حصہ د عائشه په حق کې معاف کړی و چې زما کم تا نمبر وی دا چې هغه مالک و د خپل نمبر نو دا نمبر د عائشه رضی الله تعالی عنها سره وی چې هغه عمر نم کم ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه د لپاره سکون هم ډېر زیاتو نو دی وجه هغه خپل نمبر هغه د لپاره بخلو نو نبوی گناہ پتا باندې ذالک دا ادنا نږدې ده ان تقر دا چې یقشی اعینهن سترګې د دوی ولا يحزن او دوی غمجن نشي پریشان نشي خفه نشي ويرضين او دوی راضي وي بما باغ باندې اتهن چې ته ورکی دوی ته كلهن ټولتا والله ولا تعالی يعلم بهيږي ما باغ باندې في قلوبكم چې تاسو بزرونو کې دي وکان الله تعالی علیما پو حلیما او صبر کوونکې بردبار لا يحل حلال ندی لکتا د پارا النساء زنانا من بعد دین اورستو ولا او نه انداچی تبدل کی بهن پدی سرا ان دا وسنی موجودی زنانا سرا بدل مطلب دا نه چې بلې خد سره نیو پرېګ دی او بل خزو کی من ازواج النور بیبیانه یعنی بلا بیبی د دې په بدل کې چې کنه دی کې وپرېګ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د طلاق کی اجازه هم نه و چې دی ته طلاق ورکړي دغه چې مخکې دی راځم شوی وي او بیا الله تعالی بل لري ورته وخت دی چې یا خو به تاسو ته دنیا درکوما ابا سکته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نکاح طلاق والی زه به تاسو ته دنیا لري رقم او یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي او تاسو د لپاره آخرت کې بدلی بیا نو هغه په اتفاق سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د تکلیفونو او د مشکلاتو نه ډکه زندگی خوخه کړله چې موږ تاسو سره زندگی کړو دنیا هم نه پکار نو الله ورته بدل ورکړي چې دینه بعد به دې ته طلاق نه ورکړي ځکه چې دې تاسو سره آخرت په بنیاد باندې ملګرتیا کړې ده او دې پر آخرت تاسو په زندگی کې چې دا د ټولو مسلمانانو میندې وي او دا په آخرت کې په دې تعارف باندې راپاسي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا دا ډېر لوی درجه ده ډېر لوی درجه ده چې الله تعالی ورته
نو ندی جایز چې د بدل کې بدای باندې بیبیان نورې ولو اعجبک اگر کا حیرانی کیا چیتا یعنی هغه حسنهن خایست هغه یعنی هغه ډیر زیاتی خایسته ولې نه الا ها ما هغه ملکت چې مالک شوی وي یمینو کا خیلاس دستا ان هغه ته په وینځو کې راشنه خاصم وینځوي وکان الله تعالی علی کل شیء فهل یشی باندې رقیبا نگهبان یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا من نوزی بیوتا کورونتا النبی د پیغمبر بیوت النبی کورونو د پیغمبر تا الا ها مگر اندا چې یؤذن اجازت وکړلې شي لکم تاسو ته الا طعام د خوراک د پاره غیر ناظرینا چې نه انتظار کوونکی انا هو د پخلی چکن روټي پخنه دا ان تیر وخت د مقام منځ پسې او تو رسېد مازدیګر او ناس چې ودرې روټي پخشي نو پیغمبر سره وخت دومره ډېر نشته او نه هغه ته چې هغه پیغمبر علی السلام خو چې تمل مور شنو په تاسو سره کینیو د ملمخو ملمستیام دغه د ملمخو عموما په خوراک او په ملمستیا دومره زیات نه خوشاليږي لکه څومره چې ستا په ناس کې باندې خوشاليږي هغه سره کینی هغه سره غب شپ لګي خبرې اترې وکي وغیرہ وغیرہ نو الله تعالی فرمایي چې اول نه منځي دومره وخت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره په ناس دی باندې داغه وخت ځای شي ویم ولکن او لیکن اذا هر کلا دعیتم چې وبلل شي تاسو فدخلوا داخل شي فاذا بهر کلا طعمتم چې تاسو روټي اخري فانتشروا نبیا پریشان شي یعنی بیا لاړ شي ولا مستأنسین او تاسو مکینه ناست لحدیث د غب شپ د پارا روټي اخري نبیا بم نکینه اول نو وخت نه مزه او چې روټي وخوړې چې غنه بعد مې ساريګا او په دې موقع باندې زینب رضی الله تعالی عنها سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله رشتہ شوی و د نکاح په نو داغه د ولیمې دعوت کړو او بیا د صحابه کرام راغلی او هغه ناس نو وخت پوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل ته نشو ویل چې تپاک تاسو پاتې ان بشکا ذالکم تاسو دپارا کان یؤذی ان تاسو دپارا دا خبره تکلیف رسئی النبی پیغمبر تا تاسو دغه کار تکلیف رسئی پیغمبر تا فیستحیی نو هغه حیا کوي منکم تاسونا هغه شرمیږي تاسونا والله ولا تعالی لا یستحیی شرم نه کوي من الحق د حق بیانولنا حق بیانې کوي الله تعالی تبارک شرم دې چې مالک ته حاکم دی واذا او هر کلا سالتموهن هر کلا چې تاسو سوال کوي د دې بیبيانو نه د خپل میندونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبيانه متاع د سامان فاسالوهن نو غواړی دوینا سوال وکي د دوینا من وراء فشاتا حجاب اند پردینا دې ته زېما چې بیا تاسو مخامخ زینا د پردینا شاته غي ته आवाज کوي ذالکم دا تاسو د پاره اطهرو ډیره پاکیزه خبره ده لقلوبکم تاسو د زړونو د پاره وقلوبهن او دغه د زړونو د پاره داسې طریقې سره کوي وما کان او نبی لکم تاسو د پاره ان تعذو چې تاسو تکلیف ورکړي رسول الله پیغمبر ته ولا او نه اندا چې تنکحو تاسو نکاح وکي ازواجه د بیبيانو سره من بعده ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د وفات کیدونه د دې بیبيانو تاسو ته جایز نه دي چې مور ته د مور حیثیت د مور سره خدای غنه کیږي بیا نکاح ابدا همیشه ان بشکا ذالکم دا خبرات تاسو د پاره کان دا عند الله تعالی پنځ باندې عظیما ډیر لویا دا الله پنځ باندې لویا ګناه وی بیا ان تبدو کچری تاسو ښکارا کوي شیئا شی او تخفوه او یې پټ ساتي فان الله بس بشکا الله تعالی کان ده بكل شیء فهر یشی باندې علیما پوها ښکارا کوي الله خبر ده او کپټ کوي الله خبر ده لا جناح نشتا گناہ علیہن پدوی باندې فی آبائہن د دې پلارانو په بارکی ان دې کراوسی د پردین بغیر د خپل پلارانو په وړاندې نو خیر دی ولا ابنائهن او نه د دې زامنو ولا اخوانهن او نه د دې ورونو ولا او نه ابناء زامنو اخوانهن د دې ورونو ان ورارونه ولا او نه ابناء زامن اخواتهن د دې د خويندو ان خوريونه ولا نسائهن او نه د خپل زنانو سره ولا ما او نه هغه ملکت چې مالکان شوی دي ايمانهن خلاصونه د دوی
واتقین الله او یریږي د الله تعالی نه او یریږي د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی کان له علی کل شیء شهیدا په هر شی باندې گوا واتقین او یریږي د حکم الله تعالی دی بیان تور کوي او یریږي د الله تعالی نه بشکل تعالی د په هر شی باندې گوا ان الله بشکل تعالی وملائکته او داغه فرشتي یصلون اغي درود وای دعا کوي علی النبی په پیغمبر باندې یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو صلوا تاسو درود واستوي علیه باغ باندې وسلموا او سلام وای تسلیما په پورا یا په خې طریقې سره سلام ویل اللهم صل علی محمد الله تعالی درود وای او داغه فرشتي درود وای یو معنا خدای دا کړی دا چې دا الله تعالی په نور مجلسونو کې د الله سره چې کوم مناسب دي د فرشتو او د اعلی او دغه منشان سره الله تعالی باغی کې د دې ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما معنا یا مفاقدا کړی دا مفسرینو چې کما درود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره اولی شینم الله دغه قبلای نه دغه چې ته یو دعا وکې اوس امین وایا ما نبی الله موږ ته دعا په دعا کې شریک شو نو هغه دعا الله تعالی قبلای او یو بل حدیث هم د یو څو حدیث هم تاسو اوري هغه یو حدیث د حصہ داسې ده چې کومه دعا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود اون شي ویلې هغه دعا نه قبليږي او چې کوم باندې باغی کې درود ویل شي نو هغه قبليږي نو هغه هم دغه مراد شو چې الله تعالی ستاسو دعاګانې قبلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په درود ویلو کې او دا یو داسې عبادت ته چې په دې عبادت کې مونږ او فرشتي او الله تعالی د ټول شریک یو سره نور عبادتو کې موږ سره الله شریک نه دی او نه فرشتي خو الله تعالی دادا سي عجیب عبادت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل چې په دې کې موږ سره الله تعالی ذات په خپل هم شریک دی بخاری شریف کې حدیث ته ابو العالیہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د صلات نه مراد فرشتو سره ذکر کول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث ته بخاری شریف کعب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے چې صحابه کرامو پختنه وکړه چې یا رسول الله سلام طریقه خو مونږ تزدره چې پتا باندې سلام اچو السلام علیک ایها النبی وغیرہ دا خو مونږ تزدره خدا مونږ ته نزدا چې درود ته باندې وایو دا درود مونږ څنګه وایو چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ابراهیمی اغتا تلاوت کړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دغه درود په بخاری شریف کې په مسلم کې په نور احادیثو کې ذکر کړی شوی او دغه درود دي ټول نه بهترین دی او دې کې ټول نه لوی بهترین والے دا دی چې دا په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان لپاره خوښ کړی او دا ټول اعلی درود دی بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ما باندې یو وری درود وایي په دې باندې بلس رحمتونه نازلېږي د الله طرفنا لس بد د ګناهونه معاف کیږي د الله طرفنا او لس درجه بد د اوچتیږي د الله تعالی طرفنا یو وری درود وینا سره او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی شریف کې ده ابی ابن کعب نے روایت ده دا ډېر عجیب حدیث ده الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی هغه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه چې یا رسول الله ز په خپل دعا کې تا د پاره څومره حصہ کېدم دا څلورمه حصہ ډېرې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې او ډېر ده او کدنه ته زیاته کې نو دا بتا د پاره بهتري وای سیدا یا رسول الله ز په خپل دعا کې تا د پاره نیمه حصہ پرېږدم یعنی نیمه ځان د پاره نیمه تا د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او ټیک ده او کدا ته دنه زیاته کې دا وتا د پاره ډېر فائدہ مني وای ما ولې چې سیدا بیا مې وحرزو کې یا رسول الله کذب خپل دعاګانو کې درې حصے تا د پاره دعا کما او یو حصہ دان د پاره کوم نه دا به کافی وي ما د پاره بخوي وای دا خدا خو کته دینه زیاته کې نو دا ډېر زیاته بهتره وي وای ما به ویل چې یا رسول الله زب خپل دعاګانو کې صرف ستا باندې درود وایم وای ابی ابن کعب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کته داسې اوکی د څنګه چې ویلې نو ته به خپل غمونو نه نجات بیا مومي او تا ګناهونه به معاف کړل شي او هغه شی چې تا وخت نه ویل الله تعالی وتا ته بغیر د وختونو نه درکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود په دې فضایلو کې او په دې باندې ترمذی شریف کې دا حدیثو بل حدیث ته ترمذی شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو دعاګانې کوئ او باغ دعاګانو کې درود نه وي نو تاسو د دعاګانې زمکه نه اوخیږي او اسمان ته نه رسي معلق کی وي ترڅو مورې چې هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف شامل نشي
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای علی رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې ټول نه بخیل سره هغه ده تاسو کې ټول نه بخیل شوم چې هغه په مخ کې زمانو واغستل شي او هغه ور باندې به درود شریفونه وایي همدارنګه بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو ور محراب ته خطو یو قدم کې خود وای امین بل قدم کې خود وای امین بل قدم کې خود فرمایي چې امین فرشتو صحابه کرامو پختنه وکړه چې یا رسول الله څه خبره و چې تا امین امین ویلي وای ما دا جبرائیل اسلام درې دعاګانې وکړې او ما ور باندې امین ویلي اول دا چې روشه په سړی باندې راشي او بیا په هغه روشه کې ونه بخلې شي د هلاک شي نمای چې امین مور پلاری بډاګانی او د هغه خدمت اونې کړی چې هغه بنیاد باندې معاف کړل شي نو د هلاک شوی ما چې امین او بیا چې تا باندې نو واغستل شي ستا او تا باندې درود ونوي نو ما چې د هلاک جبرائیل اسلام فرمایي چې د هلاک شي ما چې امین نو دا څومره لویه بدقسمتي ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم داغه په دعا د لاندې راشي ولادت داسې نه کوي ان الذين بشکا کسان یؤذون چې تکلیف ور کوي الله الا تعالی ورسوله او دغه پیغمبر ته لعنهم لعنت باغوی باندې الله تعالی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت کې واعد او تیار کړی شوی دی لهم اغوی د پاره عذابا عذاب مهینا سپکون کې رسوا کون کې چې دا سړی رسوا کې الله دې تاسو بچ کی والذین واکسان یؤذونا چې هغه تکلیف ورکړي المؤمنین مؤمنانو سړو ته دا آیت ډېر خطرناک دی د مخکنه هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې هر وخت دا کافر څنګه ګستاخی خامخا کوي او څنګه کنزل صورت نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څنګه کمه خامخا کوي په مختلفو طریقو سره مخکیم پیش کړي دي اوس هم پیش کوي دا اوسنی وختونو کې هم ډېر زیات نو الله تعالی غیر پر ډېر شدیده سزا خود مسلمان لپاره هم دا ان الله تعالی طرف نه د آیتونو په نتیجه کې پکاره چې موږ دومره ژوندۍ یو چې موږ د خپل پیغمبر هغه خبره یا هغه شی برداشت نه کوچ کوم موږ باندې داخله کوشش کوي د اورولو او یا کوشش کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د ګستاخی کولو والذین اغاقسان یؤذون چې تکلیف ور کوي المؤمنین مؤمنانو ته والمؤمنات او مؤمنانو زنانو ته بغیر د ما هغنا اکتسبو چې هغه کړی وي یعنی بغیر د هغه د ګنا نه چې دی ور باندې الزامات یا نور تکلیف لګئی فقد احتملوا بس پتا کی سره دی باندې بوج کړل شو دی اوچت کړو بهتان و اثما او گناہ مبینا خارا یا ایها النبی اے پیغمبر قل او آیا لازواجک اخل بیبیانتا و بناتک او خل لونتا و نساء المؤمنین او زنانو د مؤمنانو تا یدنینا چراغت دکی علیهن باغی باندې من جلابیبهن د خپل لوی تادرنا جلباب جمع ده جلباب لوی تادر ته ویل کی او دا په کشته کې چې کومه بادبان لګیدلې وي هغه ته ویل کی وادي چې بزان باندې هغه لوی تادر چې هغه تر دا پټوي ذالک یدنینا او دا د دنیا د چې کوم لفظ ده کنه دا د نږدې نه ده نږدې دي کی راخته دي کی راټیټ دي کی په خپل په دې لفظ کې دا خبره پراته ده راوادي چې په خپل ځان باندې ذالک دا ادنا ډیر نږدې ده ان يعرفنا چې کني دی او پیژاندې شي فلا یؤذن نو دې ته تکلیف نه ور کولې شي بیا دا د الله تعالی طرفنا یو بهترینا تحفه دا انعام د دې انسان دې زنانو د پاره او دې کې الله تعالی چې کوم دا چې په تحقیق کړی دی په دې لفظ د آیات باندې یو خداوا شان نزول کې چې کله د مؤمنانو زنانه بهر تر اوته هغه وخت یو کورونو کې واشرومونه باترومونه وغیرہ شونه بنو نو بیا منافقینو په باغی باندې لکه څنګه چې اوازونه نن سبا دا لچاګان لفران کوي نو بیا به چاغې نه پښتنه وکړه تاسو ولې داسې کوي بیا به چې مونږ پیژاندې نه مونږ ویل چې کوین دي او مونږ ویل چې کفلانی دي مونږ ویل چې کفلانی دي نو الله تعالی او فرمایل مؤمنانو ته چې ټیک ته تاسو غټ صادر اچوي چې تاسو پیژاندې شي او چې دې ته د بهانه بیا نه دا بهانه دی ته نه نو دا د الله تعالی طرفنا د دې ته د هغه اوازونو او د بدو کارونو د بدو خبرو الله تعالی حفاظت لپاره د غشي ورکو او اغینا علاوه هر زنانا چې الله تعالی طرفنا دا شی ورکړی شوی دی نو الله فرمایي چې کته دا په ځان باندې واچي نو تا د بڅوک د تکلیف راکولو دې مطلب دا سره ښکارا چې الله د ستاره تکلیف ورکولو ذمہ وار شو بیا تا د بڅوک تکلیف نشي درکوي تا الله تعالی بچ کړي تا به دا ستاره طرف تا باندې د الله تعالی طرفنا باقاعده یو جال شو یو پنجره شو په دې کې به الله تعالی تا د سکونه پری دي چې تا تکلیف پورا سي الا دا الله تعالی دې تاسو زموږ بچیانه بچ کی چې تا کې خپل بیماری نه
وکان الله او دی الله تعالی غفورا معافی کون کې رحیم مهربان. لئن لم ينتهي المنافقون لئن كشري لم ينتهي من نشول المنافقون منافقان والذين وكسان في قلوبهم تدعي بزرونو کې مرض بیماری دا د نفاق والمرجفون او هغه خبرې چې هغه هوایی خبرې دی یو بل ته اړون کې فی المدینه بخار کې لنغرینک نخامخ بمونګه مسلط کو تا بنو قریظه ته اشاره ده پدې کې او د نور کې منافقینو خو باقاعده الانوم غستو بهم پاغي باندې مونږ بغالب کو تا پاغي باندې ثم بیا لا یجاورونک دوی په پاتې نشي یعنی جار په غونډي ته ویل کوي کنه یعنی دوی بتا سره غونډیان پاتې نشي فیها پدې کلی کې پدې مدینه کې الا قلیلا مگر لګمودا چونچې لګمودا تیر واچي بیا الله تعالی دی وې استل دي ځنه ملعونین لعنت کړي شي دي دوی د الله تعالی طرفنا اينما ثقفوا کم ذکی چې دی اوموندې شي او خذو او بنوي شي وقتلوا او بوجل شي تقتیلا په پورا وجل سره هغه وخت له حکم غنو شي او رسول باقاعده فیصله وشوله او بیا د دې سړي ټول قتل کړل چې د بنو قریظه سنت الله دا طریقه د الله تعالی فی الذین باغ خلقو کې خلو چې تیر شوی دي من قبل دې نوړان دي ولن تجد او تبهیز کله اونمو می لسنت الله د الله تعالی دی طریقې ته تبدیلا تبدلن څوک بدلون کې یا بدلن مخکې چې رسول الله یا د پیغمبر یا د رسولانو یا د هر چا ته تکلیف رسول دي نو الله د مؤمنانو ته نو الله تعالی غینه بدل اغسته دي عمده غرنګي طریقه بد الله قائم وي او په دې طریقې کې به بدلون ناراضي یسالک پختنه کیتانا الناس خلق عن الساعه د قیامت مبارکه قلت ورته وایا انما بشک خبردار بلندا علمها علم د هغه قیامت عند الله الله سره ده وما يدريك او څه خبر کړی ته لعل چې کېدې شي الساعه قیامت تكون قریبا چې وي بګنی نشته تا څه پته ده تا څه درکته دغه چې خبره قیامت علم ما سره ده او ما دا علم چاته ورکړی نه ده نو به تا څنګه اندازه ولګی دا هغه چې دیتانه پختنه کوي ان الله بشکل تعالی لعن الکافرین لعنت کړه ده الکافرین په کافرانو باندې وعد او تیار کړي شوی ده لهم اوغه د پارا سعیرا اور سعیرا څخه لفظي معنا لمبو هم کېول کیږي هغه اور چې لمبه وਹੀ خالدین دوی به همیشه وی فیها باغ اور کې ابدا همیشه لا یجدون دی بنمومی ولیا څوک دوست ولا نصيرا او نو څوک مددگار یوم پاغورز تقلبو چې اړولې بشي ما تاسو مخکې دې معنا کړی و اړولې بشي قلب تذکوي چې دا اوړي وجوههم مخند دوی فی النار په اور کې یقولون بیا بوای دوی یا لیتنا هاي ارمان دې مونږ د پاره اطعنا چې مونږ اطاعت کړې وې الله تعالی واطعنا او مونږ خبره منلې وې الرسول د پیغمبر دا آیت باندې خو توجه سره واوري آیت نمبر 67 په دې کې مونږ تاسو اکثر خلک په دې آیت کې الله تعالی دې موږ معافيو کې خدای دې لاندې موږ عموما راځو وقالو او دی بوای دا په قیامت کې وای ربنا اے رب زمغا ان بشکا مونږه اطعنا مونږه حکم منلې او مونږه اطاعت کړو سادتنا وکبراءنا سادتنا دنیوي مشران یعنی سیاسی لیډران قومي لیډران وطني لیډران وغیرہ یعنی کوم چې دنیوي معاملاتو کې ستا مشرولي کوي وکبراءنا مذهبي لیډران هغه عالمان دي یا مثلا نور څوک چې دي خو چې د مذهب په نوم باندې مشرولي کوي استاد تنظیم مشران دي مذهبي ډله د هغه مشر دی او تا جماعت مشر دی او استاد وغیرہ دا غدوا او دې ډول باندې کله فرمایي چې قیامت کې به دا سړی وایي چې موږ خو خبره منلې و دا خپل د دنیوي مشرانو او مذهبي مشرانو فاضلونا بس موږ یې گمراه کړو السبیل د سیدلارنا موږ گمراه کوو هلاک دا خبره نن سبا مونږه کې به مونږ په پښتنو کې مونږ غلط زید بازیانم یو کنه چې واره می تاسو سره د پارټي ملګرتیا کړې ده نو که جایزه راته وای کنه جایزه راته وای که الله به ناراضي کیږي کله تعالی ماته جهنم را کوي او که هر څه کوي خو زما د پارټي خبره ده بس به معنا یا زما د امیر خبره ده بس ماته منل ضروري یا زما د ډلې مشر خبره ده که سیاسي دی او قبل دی نو الله فرمایي چې قیامت پورې به عمده سره د چا چې اطاعت کړي ده
دا چې اطاعت کړي اومدک به ارمان کې چې کا چې دې خبره مې منلې ده کا چې دې خبره منلې دا چې هر وخت تاسو ته بار خبره کومه ما ته اومدک یې سو آیتونه بار مخې ته مخې نورم راځي چې پکار دې چې موږ خپل منښت خپل اطاعت دا الله سره او الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتاړو هغه نه بعد چې موږ د پاره به دریم کمپوزیشن ده هغه د صحابه کرامو هغه نه بعد صحابه کرامو ده هغه نه ورسته خدا سي حکم پاتې کیږي نه چې ته مجبور شې ها کتابه څوک احسان کوي د هغه منلو کار د تاسو نه یې پوي دی او هغه ته باندې اضافي احسان د پویولو دی چې دا پوي کې د پویولو احسان در باندې شته خدا حق هغه نه لري چې هغه تاسو وایي چې زما تابعداري کوه هغه دا حق نه لري چې تاسو ته زما تابعداري کوه دا جواب تاسو څنګه وایي الله حکم د الله او د الله رسول ته تابعداري کړی دی او دا زمونږ کې دا ډېر زیاته یو لوی او دا د شیطان ډېر لوی ادا تاسو زده تاسو قران راغسته دی شاید الله تعالی تاسو ته قران او خي سبا تاسو قران خو یون کې جوړ شي الله تعالی مو جوړ کا نو په هغه وخت کې شیطان یو خاص کار کوي یو ډېر خاص خبره ده تاسو ته معلومه هم ده خو کله انسان سینه ور باندې کولای دی شیطان په امیانو باندې بیل قسم کار کوي په عالمانو باندې چې علم ورکړي الله تعالی یو آیت علم ورکړي شومره دی یو آیت عالم شي ته د یو آیت پورې ته عالم شي نو هغه وخت شیطان په انسان کې داسې کبر واچي او داسې غرور کې مبتلا کی په خپل علم بنیاد باندې په خپل هغه پوي بنیاد باندې چې اوه کنيزه ما دا خبره دا موږ د خپل مونږ کې چې انختیو کنه د دې وجدانه ده چې موږ پوي ګونه دی یو بل په خبره باندې نه پوي د دې وجدانه چې ما یو ور خبره کړې ده چې دا خبره مثلا ودی ته سلواره ما ته ثابته کړه چې نه درې دي یا څلور دي یا پنځه دي خو زه د خپل خبره نه اوړم نه دا زموږه غزت او چدرا حق درمی ده په دې باندې چې ما یو ور ویل دي د لپاره بس د دینه واړم څنګه زما ډېر زیاته بیزتی وشي او دا که شی موږ د لپاره ډېر لوی رکاوټ ته شیطان په دې بنیاد باندې کار کوي او دا کار د شیطان دی یو غلط کارمو کې غلط خبرمو کې او بیا باندې ټینګم شي لکه شیطان چې سجده ونه کړله خپل کار باندې بیٹینګ هم شو خپل کار باندې نو دیو جنا د الله او د الله د رسول نه بعد هر چا خبره چې دا لږ تحقیقي کوا لږ پته لګوا چې دا د الله خبره ده کدا د رسول خبره ده او کده ما ته وایي چې د الله او د رسول ده نو لکه خپل وګوره ما چې دا خبره واقعي ده او کنه ځان نه وایي کده ځان نه وایي نو الله تعالی دې تاسو په دې کې رانه ولي ربنا نذيب بیا اوئی او دا منظر د قیامت پیش کوي الله تعالی ربنا ذيب بیا اوئی آتهم چې ورکدوی تا ازم غربا ربنا ازم غربا آتهم ورکدوی تا ضعفین دو چندا من العذاب د عذابنا ولعنهم او لعنتو کپدوی باندې لعنن کبیرا لعنت ډیر لوی دغه چې موږ گمراه کو یا ایها الذین آمنوا یا مومنانو لا تکونوا مکی گئی تاسو کلذین بشاند اغو کسانو آزو چغی تکلیف ور کړو موسی علیہ السلام ته فبرأه الله نو الله تعالی بریکلو الله تعالی کامیاب کو الله تعالی مما ده خبرنا قالو چې دی ویلی وا د موسی علیہ السلام مبارکی وکانا او عند الله د الله بنس باندې وجیها هغه سره ته ولکیږي چې هغه مخ کې الله تعالی یو روب اچولې وی قار اچولې وی داغه به کې یو ډیګنیټي وی یا پرسنالټي الله تعالی داسې ورکړي وی چې هغه د سړی مخامخ شي پوهی چې دا خبره قار سره او دا دغه سره ناغه طرف ته اشاره ده دې باره کې بیا مفسرینو چې دوی واقعي کړي دي چې دا تکلیف څو د موسی عليه السلام یو غو دغه ټوله ژوندۍ د تکلیف نه ډکوا چې بنی اسرائیل مختلفو طریقو سره ورکړي وا ورکول او دا ټوله دا هغه په دې باندې گواه ده د ټوله ژوندۍ او ټول تاریخ په دې باندې گواه ده نو یو غو تصدیق د آیات د دې هم کوي ویما یو دوی واقعي واقعیا دا چې بنی اسرائیل عادت بداو چې دی بربند بلمدل او موسی علیہ السلام تعالی حیا ور کړو هغه بنی اسرائیل د دې په لمبا کې شریکی دونه بلکې بیا وپټ شو او بیا بل خپل او د ضرورت به پوره کوو خلکو دې باندې نظام لګاو چې دې کمزور دی او غیره مطلب دا چې دې سره سړی دی نه ځکه د موږ سره لا ودی او کې لمبيږي نه وغیرہ بیا په یو کانی باندې موسی علیہ السلام خپل کپڑے خود وی او هغه کانی تعالی حکم وکړو هغه کانی روان شو موسی علیہ السلام هغه کانی پس منډه کوله حتی چې هغه دې ته راورسو چې کوم ځای کې د خلک موجود وو او هغه ته دا یقین شو چې دا سړی چې موږ څه الزام پکې و هغه داسې نه دی همدارنګه بل واقعیا وا چې دې سره اسب وا او د هغه اسب نوم حجر وو دغه اسب نوم حجر وو او هغه باندې خپل کپڑے ضرورت سامان خودي وو هغه روان شوله بهر حال
ممکن دا داسې خبره صحیح وي یا ممکن دا ټوله ژوندۍ د رسول الله د موسی علی السلام چې کومه ته اشاره ده هغه بنیاد باندې وي او د الله تعالی نه د هیڅ خبرم باید نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې داسې واقعات تاسو واورئ نو بیا وایي چې نیمګه تصدیق کوو نیمګه تکذیب کوو. ممکن صحیح وي ممکن دا غلط وي او په دې واقع کې د موسی علی السلام د شان کې څه ګستاخی نه راځي او دغه سی واقع ویل کا بدل چې زمونږه مشر او اکبر نه بعد راغلم نه زمونږه بیگام دغه کور کې خبره کوله چې شاید هغه خپشوي ده څه خو زما انداز داسې ده مصیبت چې غلط سخت دی بل سره دا مسوي چې ګره سخت غوسه کوي. نو تاسو ټول نه په دې باندې معافي غواړو مانن پښتنه موکړه مې کدا بنیاد باندې نه راغلی هغه خو بهرحال چې کله بیا د صحابه کرامو یا د پیغمبرانو باندې کې ګستاخی کیږي نو خامخا انسان باندې خبره لګه بدل کیږي نو شاید هغه بنیاد باندې هغه خپشوي الله تعالی دغه ګناهونه معاف کړي دې په بدل کې. خو بهرحال په دې کې د موسی علی السلام څه ګستاخی هم نشته کله تعالی دا سکړي ویني الله نه بعید نه الله کولای شي داسې خدا دې کې بس نور روان نصاب کې موسی علی السلام ورته کړو د بنی اسرائیل د پاره مخکې خو خبره ده چې خبره د موږ ختم شوله ورسته بیا د بنی اسرائیل باره کې خبره روانه ده او دلته اطاعت ته د هغه مشرانو سیاسي او د نور مشرانو چې کوم ورسته د دې اطاعت کړي شوی دی د عیسایانو يهوديانو د خاص عادت واغی چې هغه به د خپل مشرانو نه ارباب من دون الله جوړ کړي او هغه بنیاد باندې الله تعالی دا خبره هم وکړه. مخکې دا ګوال تاسو ان شاء الله نور به مر باندې پوښی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو او خاص خبره خو الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې کوي کنه خبره خو ماغه طرف نه روانه ده اوسه پوري او دلته الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي دی امت ته چې تاسو چرې داسې نشي چې د موسی علیه السلام په شان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړی کوي او خفه کوي لکه څنګه چې موسی علیه السلام هغه خفه کړي او ستړی کړي. سورۃ احزاب تقریبا اټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې نازل شوی دی ټولو کې تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلویا درجه او لوی مرتبه ده. نو دلته کې موسی علیه السلام باره کې ذکر په وشم هم دی بنیاد باندې چې کنه دوی چرته دا خبرونه کی او کوم چې بالکل نږدې خبره ده هغه د دې غقام په بنیاد باندې ده. اے مؤمنانو مکه گئی تاسو په شان د هغه خلکو چې هغه تکلیف ورکړو موسی علیه السلام ته بیا نجات ورکول الله تعالی کامیاب کول الله تعالی د هغه خبره نه چې دی ویلیو هغه باره کې او د الله تعالی وو هغه د الله په نسبت باندې وجيها مخور یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه وقولوا او ای قولا خبر سدیدا مضبوطه سما درسته نیغه یصلح هغه بدرست کی لکم تاسو لپاره مونږ چې کومه خطبه وایو هغه خطبه کې دا دوا آیتونه هم دي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خطبو کې دا دوا آیتونه باغ تلاوت کړو کغه د واده خطبه وا کده عید خطبه وا کده جمعې مانځ خطبه وا کامه تقریرونه وو یصلح هغه جوړ کی درست بکی لکم تاسو لپاره اعمالکم تاسو عملنا ويغفر لكم او ما بکی تاسو لپاره ذنوبکم تاسو گناهونه ومن يطع الله او تو کی خبر اومنی د الله تعالی ورسوله او دغه پیغمبر فقط پتا کی سرا فاز دے کامیاب شو فوزن په کامیابی عظیما لو یسرا ان بشکمغا عرضنا الامانه مونږه پښکړیو د امانت على السماوات پاسمانونو باندې والارض او پسمکه باندې والجبال او پغرونو باندې فابینا نو دی انکار وک الله تعالی دوی ته د قوت ګویی ورکړه او بیا ته د خلافت ذمہ داری تاسو در کومه په دې ځمکه باندې او دا به تاسو په دې ځمکه کې کوي ناغه ولې موږ دا نشو کولای یا الله تعالی موږ معاف کړه دې ذمہ داری او چتولو دا موږ سره نشته او چې کله الله تعالی انسان ته ورکړو انسانو جاوز کومه ځکه ولې شمه نو موږ د الله تعالی طرف نه ذمہ دار یو دې خبره فابینا نو دی انکار وکړو ان يحملنها چې اوچت کی دوی دا بوج د ذمہ داری واشفقنا او دی اویردل منها د اغینا د اغی ذمہ دارینا وحملها الانسان او اوچت کړو دا بوج انسان انه بشکدا انسان کان وو ظلوما ظالم جهولا ناپوها په دې بنیاد باندې چې د ذمہ داری اوچت کړلا ناپوها او ظالم په دې بنیاد باندې چې ذمہ داری اوچت کړلا او احساس ذمہ داری ورسره نشته دا کار یو نه کړو دا کار په خود یا کینا مجموعي تور باندې
ليعذب الله دې لپاره چې سزا ورکړي الله تعالی المنافقین منافقان سړوتا والمنافقات او منافقان زنانو تا والمشرکین او مشرکان سړوتا والمشرکات مشرکان زنانو تا ويتوب الله امر بنيو کې الله تعالی على المؤمنین فمؤمنان باندې والمؤمنات مؤمنان زنانو باندې وكان الله او دې الله تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان. دا سوره احزاب چې مدنی سورته د ګوري مزاج مضمون آیتونو انداز او غدواله دا ټول بالکل بل شان دي خبره پکې بل شان دي او احکامات پکې وغیرہ وغیرہ او تاسو دا ذکر دي اوس الحمدلله کافی مدنی سورته تاسو اوریدل مکی سورته تاسو اوریدل اوس بیا سورته سبا ده هغه مکی سورته باغی کې د هغه اعتراضونو او د هغه جوابونه بیا د قوم سبا تفصیل پکې الله تعالی بیان کړی دی چې کم د شام په علاقې باندې یو ډیر لوی او ډیر بهترین او ډیر خسته الله تعالی د ملک مور کړو او دا غوی دا طریقه چې کومه وخت په کاروبارونه و دا غي یو زراعت او یو تجارت و د زراعت په بنیاد باندې د هغه د کلینا ان کومه چې سبا د قوم او د هغه د بره طرف ته چې کوم غرونه او دوه طرفونو کې هغه کې هغه ډیمونه جوړ کړیو بندونه تړلیو او برانی او ببراتلې باغې کې بغیو ځای کې دي او بیا باغینا غي لګ څنګه چې د ډیمونو د بندونو طریقه ده هغه طریقې سره په خپل قوم باندې برابر خودي او سبا آبادی داسې والا که مثلا تاسو دما د لاسو ګورئ داسې دا کله پروت وي مثلا داسې دې طرف هم دغه سی باغ او دې طرف هم باغ او دا ټول په دې باغونو کې دا علاقہ داسې راګیرا و او په دې باغونو کې نهرونه په دې کې ونی انګور وغیرہ الله تعالی ډېر زیاته خوشحالي ورکړي دا غي نه فرمانی و بیا دغه مثال الله تعالی بیان کړی دی هغه باندې کې بده کې تفصیل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات او جواب دی د مکی کې نازل کړی شوی سورته ده. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اطول تعریفنا لله الله د پاره دی الذي الله غزاد ته هغه الله له چې هغه د پاره ما هغه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې پزماکه کې دي وله الحمد او هغه د پاره تعریفونه دي فی الاخرته باخرت کې وهو او هغه الحکیم خاوند حکمت الخبیر او خبردار هم دی. یعلم هغه بهیږي ما هغه سبانه یلجو چې نوزی فی الارض پزماکه کې ان دانه وغیرہ زناور دابه ارسم او یا مړی وما اوهغا یخرج چراوزی من حد اغینا وما اوهغا ينزلو چې نازلیږي من السماء د اسماننا وما او بهغس ان پویږي بهغس یعرجو چې خيږي فيها پدې کې وهو اوهغا الرحیم ډېر مهربان دی الغفور او معافي کون کې هم دی. وقال الذين وقال اوای الذين كسان كفروا چې کافران دي لا تاتينا جنبرازي پمغه باندې الساعه قیامت قلت ورته اے پیغمبر بلا ولنا وربي او ما دې قسمي په خپل رب باندې لا تاتينكم چې هغه ضرور راشي پتاسو عالم الغيب هغه عالم دې په هده پټو لا يعذب نشي پټي دې نه پټيږي عنه د اغنا مثقالو په برابر د ذره یوې ذره فی السماوات کپاسمانونو کی وی ولا فی الارض او نه پزمکه کی الله نه نشي پټي دې ولا اصغر او نو ورکوټه د زرینا من ذالک د دینا ولا اکبر او نو لوی الا مگر فی کتاب په کتاب کې مبین خارا په لوح محفوظ کی کتاب کې د حد لیکلي دي لیجزی الذین دې لپاره چې بدل ورکړي الله تعالی هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات وعملوا عملنا وکړل الصالحات نیک اولئک هم دغه کسان لهم دوی لپاره مغفرۃ بخندا ورزق او رزق کریم عزتمند والذین هغه کسان سعوا چې کوشش وکړو فی آیاتنا زمونږ آیاتونو کې معاجزین شکست ورکولو ناکام کولو اولئک هم دغه کسان دي لهم دوی لپاره عذاب دی من رجز علیم د سزا دردناکنا لفظی معنا خو د رجز هغه سزا ته ویل کی سړی پکې شرمېده شي ويرى الذين او ابغوري الذين اكسان اوتل العلم چې ورکړی شوی دی هغه ته علم الذي هغه انزل جنازل شوی دی الیک استا طرف ته من ربک استا طرفنا هو الحق چې دا حق دی ويهدي اولار خي الى صراط دلاري العزيز ذ زرور الحميد صفت کلی شوی طرف ته
وقال الذين اوای الذين کسان کفروا چې کافر دي هل ندلکم آیا موږ خو تاسو ته علی رجل یو سړی ان موږ تاسو ته خبر درکو په یو سړی باندې یو داسې سړی درته وخایو ينبئکم چغه خبر درکې تاسو ته اذا هر کلا مزقتم چې تاسو زری زری شي کل ممزقن په پورا زری زری کې دوی سره انکم بشک تاسو لفی خلق جدید په پیدائش دی کی را پاسي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ټوکی کوي یو بل ته ویل چې دا سړی درته وخایو چې ته خاوري اریش او بیا برا پاسي دا څه عجیب خبرې کوي افترا د تړلی دی علی الله بالا باندې کذبن درو ام او یا به پد باندې جنتن لونتوب دے بلکې الذين کسان بل الذين بلکې کسان لا يؤمنون ایمان نروړي بالآخرت په آخرت باندې فی العذاب فعذاب کی والضلال او په گمراهی کی البعید لری دی یعنی حقیقت کې خودی په عذاب کی دی گمراهی کی دی افلم يروا آیا دوی نه لیکتي دي الا ما هغه طرف ته بین ایدیهم چې دین وړاندې دي وما او هغه خلفهم چې دین ورستو دي من السماء اذ اسماننا والارض او دزمکنا ان نشا کچرم غو غړو نخسف نمغه به خخکو بهم دوی الارض بزمکه کی ان راجخت بکو دی باندې زمکه او نسقط او یا بمغرا او غرزو علیهم پدوی باندې کسفن ټوکړي من السماء اذ اسماننا ان یقینا فی ذلک پدی کی لآیه نخذا لكل عبد منیب د هر یو هغه بندا منیب چې رجوع کون کې وی واپس راتلون کې وی د دې آیت اړم بنی حصے باندې لګان پوي کې د آیت لګرانو معنی دمر ګرانو نه ده مقصد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض مخکې دی اولی چې موږ به خاور ایری شو و اذا مزقتم كل ممزق چې موږ پورا رسه شو نو موږ به څنګه بیا راځوندې کیږو نو موږ به نه راځي کې د بدی بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ټوکو د مسخرو هغه کو نو الله ته فرمایي دلته چې افلم يروا آیا دی ګوري نه دیتا الا ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض چې دین غیر چابیر اسمان او د ازمکه دي صحیح ده نو د دې اسمان او ازمکه کې دا سړی مړ شو د اډو کې شو د خاور ایری شو هغه اجزا چرته لاړل چې هر چرته لاړل نو اسمان نه بره نشي خته او د ازمکه نه خته نشي پریواته او الله تعالی د اسمان او د ازمکه ټول نه خبرم ده او دستا هغه اجزا بالا بیا راجمع کی او ته پیدا وشي دا خو به تعالی ویلي چې ستاسو د ټوکړو د کومه حصہ چې ورکه شولا د ازمکه او د اسمانونو یا د اعلی د علم نشته بهر اوسي نو ته خو د اسمانونو د ازمکه کې راګر کړی شوی ته څنګه تخریب دینه او یا تا اجزا کا خاور ایریش ولا خو دې خلاړل نو دې مطلب ودانه چې کنه الله تعالی تابع ژوند کولای نشي یا پسول نشي او لکه مثلا خپل ځان سره سره ځان سره تصور کی زمونږ څومره زور دی د هغه بنیاد باندې موږ سره بلټه دی لوخه دی یا وغیرہ هغه کې موږ یو شی مات کو ټوکړي ټوکړي کو پرزي کو وغیرہ وغیرہ خو هغه دی په ماغه کې نو موږ بیا په دې باندې کولای شو چې هغه موږ بیا جوړ کړو نو الله تعالی څنګه نشي کولای دا هغه طرف ته اشاره ده ولقد تحقیق سره اتینا موږ ورکړیو داوود علیہ السلام ته مننا د خپل طرفنا فضلا فضیلت مهرباني کړیو باغ باندې او بیا فضیلتونه خډیرو خو یو څو فضیلتونه دلته ذکر کړی دي لکه بنیادی فضیلت خود داوود علیہ السلام داو چې د خپل شپونکې او الله تعالی د شپونکینه د دلاسه جالب مردار کو او دغه بنیاد باندې بنی اسرائیل په سره مینه شو او بیا د خپل سربرا کو او بیا الله تعالی پیغمبر کو او بیا الله تعالی بادشاہ کو او بیا الله تعالی د صلاحیتونو الله تعالی ورته نو یا جبالو موږ اولې چې یا جبالو یغرونو او وی بی تسبیح کوي معه د سرا وطیر او مرغان ان مرغان ته هم غم د کرنګي اولی چې تاسو به ملګرتیا کوي داوود علیہ السلام سره په تسبیح کولو کې وعلنا او مونږه نرم کړلا له هغه د بار الحديد اسبنا مرته نرم کړی وا ان عمل دا چې ته جوړاوا ان دا چې عمل ته جوړې کا سابغات صغره هغه شی چې د جنگ کې مخکې خلکو اچولې اوسم د دنه خلک اچي په دې عجایب غرو کې پراتی دي وقدر او اندازه ساته فی السرد د په کړو کې حلقو کې واعملوا او عمل کوي صالحا نیک بخاری شریف کې یو حدیث ته د عمل مبارک کې مقداد رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شدید یو انسان د پاره بهترینه روټي هغه دا چې هغه په خپل لاس باندې ګټلی یو بیا خوري
دا ټول نه بهترین خوراک د انسان لپاره. او داوود علیه السلام په خپل لاس کار کاوه او بیا به هغه روټي خوړله او دا ټول نه بهترین رزق ته بهترین او خوږه روټي ده. انی بشکاز چیما بما تعملون بما پاغ سبانه تعملون جتا سکوي بصیر بینایما لذن کمز ول سليمان او سليمان عليه السلام د پاره چې دا زویو د داوود عليه السلام الريح هوا غدوها چې تلل د سحر وخت شهرن د یوې میاشتیو ورواحها او مخام کې تلل شهرن د یوې میاشتې ان یو سفر بچي د یو میاشتې کې څومره کېدو مخکې به یو میاشت کې مثلا یو اسب باندې سړی سورو میاشت کې بدلته نه اورسیدو مثلا کابل ته او الله تعالی دا شی ورته هوا ورته مسخره کړله نو سحر کې وچې ته لاړو نو میاشت کې برابر سفر وکاو او د دې لپاره چې کم تختو هغه تعالی تعالی هوا تابع کړی و هوا ته به حکم کو چې روان شه نو تاسو په کې روان شو واصلنا او مونږه روانه کړی و بيولې موا جاری کړی موا له د سليمان عليه السلام د پاره عین القطر چینا د ویل شوی تانبه یا د تارکولو هغه به کدا الله تعالی چینا ورته راوستي و دغه چې کم تعمیرات جوړول هغه کې باغې د ضرورت نو الله تعالی ورته روانه کړی و ومن الجن او د پیرانونا من زنداسیو یعملو چې عمل وکاو کار وکاو بین یدیه د پوړاندې باذن ربه په حکم در بغسرا انداد الله حکم کړی وغه دا الله تابعداري و او دا الله طرف نه معجزه و ومن او هغه څوک یزغ چې کاغشي واوړي منهم د دوینا عن امرنا زمونږ د حکمنا نزقه نمونږ به اور اوڅکو هغه تا من عذاب سعید عذاب د دوزخنا لمبو وهن کی اورنا او بیا په روایت کې راځي چې فرشتي اور باندې الله تعالی مقرر کړی وي په دې پیرانو باندې او هغه د الله تعالی د اور رنډه ور کړی وي چې کم پیری به خبر اونونه لا باغې بیا واخه او داغه په نتیجه کې باغې ته شدید ترین تکلیف رسیدو ولا الله تعالی کړی و چې څنګه الله تعالی شان سره مناسب ده یعملون دوی بجړول له د پاره ان سليمان عليه السلام د پاره ما هغه شيونه یشا او چې د بخوا مم محاریبا د لوی دی ګونونه وتماثيل او تصویرونه تمثال د هغه شی چې مخکې نه جوړ شوی دی ته هغه په شان دي تبل جوړ کی او بیا په دې کې لوی اختلاف راغلی دی چې دا تصویرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړاو نه موسی سليمان علیه السلام جوړاول او تیم جوړاو وغیرہ وغیرہ یو په دې کې دا خبره نشته ده چې باقاعده د انسانانو تصویرونه جوړول نه تصویر خو کسندریانی دي دا تصویر ده کله غره تصویر جوړای نه دا تصویر ده کله نور الله تعالی د کائنات او د ونی او د بوټي او د میوه وغیرہ وغیرہ دغه تصویرونه کې څومره خوبصورتي ده هغه هم ده او کبیا تصویرونه نو الله تعالی په دغه په شریعت کې دا نه منع کړی شاید خدا موږ لپاره دلیل نه دی چې موږ دا دلیل وګرځو او موږ د بیا بت پرستی او یا تصویرونه وغیرہ د بیا کوو هغه چې موږ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کار نه واضح طریقې سره منع کړی واضح طریقې سره الا دا چې هغه زموږ داسې مجبوری وي چې هغه نه بغیر زموږ ژوند تیریږي زموږ د پیسې وغیرہ د نور او خاص کر خو هغه چې کوم د بوتانو په صورت کې جوړ کړي وجفان او خانقونه کل جواب پشان د طلبونو لوی خنسو جی لوی دیگ جی وی ورسره ماشومان د پاره دغه جواشته ماشومان د پاره خدي جنکی د پاره چې هغه ورسره لوبي کوي هغه لوبو د پاره کمی ګډیان چې دی داوي خو امدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم له چې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی عائشه رضی الله تعالی عنها یو پرده اچولې و په دروازې باندې ځوړند کړی و هغه باندې تصویرونه وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دلاره کا نو بیا عائشه سره نه نو زمانہ چې دا تر څو پورې ځوړند دی بیا عائشه رضی الله تعالی عنها عمره پرده را وشله ولا او بیا هغه نه د تکیه یا د بلغت یا د بشتري هغه وشله ولا هغه ټوکړی به استعمال کړ نو هغه طرف ته هغه جواز مشته او دې طرف ته دغه حکم مشته نو دی وجنه دومره ازادي هم پکې نه ده پکار چې موږ باقاعده د هغه تصویرونه شکل صورتونه وغیرہ موږ د اجرو زینت جوړ کړو او نو دومره ماشومان باندې سختی پکار ده چې کمی ګډي وغیرہ دي چې هغه سره لوي کې دغه جواز ته او دا تاسو خطه وجوه وامن
به فائدې تصویر نه خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم احادیث دي او دا اثر مفسرینو جمع کړي هم دي او تفهیم القرآن کې مولانا مودودی ډېر شدید ترين احادیث په دې باندې را جمع کړي دي یا نور هم هغه خدا دې حد پورې وایي چې دې اړ یو صورت کې جواز نشته هغه حدیث د جمع کېدو په بنیاد باندې خود دینه علاوه مشری مخکینی تن عالمان هغه به دې کې تمثيل بلتون کړي دي چې هغه تصویر چې هغه باقاعده د بت په شکل کې مجسمه وي مجسمه دا هغه ډېر شدید ترينه پابندي ده ځکه چې د تصویر پابندي راغلي ده دې بنیاد باندې چې دینه بت جوړ کړي نشي بت نشي جوړ کړي نو دې وجه نه هغه په دې عام تصویرونو کې به نرمي کړي ده او د دې نرمي لپاره بیا د ټول جوازونه دي کوم چې تاسو وایي لکه مثلا یو جواز پکې دا د ټول بدن ښکارا نه ټول بدن ښکارا نه دویم جواز پکې دا چې هغه مخامخ نه بل پکې دا چې د پیسو یا د شناختی و غیره داسې چې هغه نه بغیر تا ضرورت پوره کیږي نه د پاغي کی وي بل هغه چې هغه د دعوت لپاره تکار کوي او دعوت هغه سره چلیږي او هغه سره خواله کې پکې پیدا کیږي نو هغه لپاره هم جواز ته هغه کوا نو دی وجنه دا ټول بیا جوازونه دي دا ټول جوازونه دي بهترینه خبره خدا ټول نه ده دغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو واره د صورت نه منع کړی دا پکا د چې دغه حج یو صورت منع شي دغه هر یو صورت منع شي البته به ورسته چونګي دا چې جواز ورکړی دی نو دا عالمان دي او د مخکینی طرف نه روان دي چې هغه بیا بلتون کړی دی پکې د مجسمه او د عام تصویرونو نو دی وجنه شدت هم پکې نشته ده خو دا ټول خبره چې راجمه کې سړی فیصله نشي کولای ګران ده خو اخیره فیصله بیا په دې باندې کولای شي چې هغه تصویر چې بلا ضرورت ده نو نه ده پکا نه ده پکا لکه چې کوم تصویر شکل له زمونږ د ټي وي او یا زمونږ دا د سوري په صورت کې راځي دا حقیقت نه ده سورې ده یعنی کوم چې دې ته جواز ورکړل لکه ډاکټر جی نه هغه خو بیا فرشتي د رحمت فرشتي هغه طرف ته بیان راځي هغه ته ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پرده لري کړه او بیا وایي فرشتي را نغلي فرشتي را نغلي اشاره شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو انتظار کو د جبرئیل علیه السلام او بیا بهر وته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل دل نه بهر هغه وختونه وکړه چې ولی او کور کې دغه غلګ دل نو وی فرمایل چې کم کور کې سپېوي او کم کور کې تصویري هغه کور ته رحمت فرشتي نه هغه د لپاره مخته او ورستو دا خو به ورستو خبره ده چې موږ ځان لپاره جواز وکړو نو دا د تصویرونه په کمرو کې لګول وغیرہ د دې خو رحمت فرشتو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په بنیاد باندې هغه نه دی پکار نو هغه نه دي نو زهره خبره چې انسان وسی او نه دیو او موږ کول پکار دي وجفان او خانکنا کل جواب پشاند طلبونو وقدور او دیګونه لوی لوی هغه محارب معنا چې کومه ده هغه معنا ما صحیح نه کړل تاسو دې بیا اوري هغه کې لاړو مرشو یعملون دی بجوړول له د سليمان عليه السلام د پاره ما هغه شیونه یشاء او چې د بغوخته د بخوخه مم محاریبا محراب نه دی لوی زیتا د سدنګ زیته ویل کیږي نمونه لکه څنګه چې احرام مصر زمګه د لوی لوی او سپورې په دغه کیشتري دا هغه کیم غشتري دغه معنا د ورستنی دا کې غلط شوم چا تاسو کچا معنا ورګری بیا صحیح کوي مم محاریبا د لوی لوی ځایونه د محلاتم سیده خو احرام مصر نه دی جی بلډینګ او یا د هغه چې غدا چې جوړ لکه نن سبا یو بلډینګ جوړ شوی دی په دوبۍ کې چې عام طور باندې انسان عقل هغه ته حیران شي چې دا جوړ کړی شوی څنګه دی دا اودري د څنګه اینه دی هغه څنګه وشول د نقشه څنګه جوړ شو بهر لوی تعمیر لوی بلډینګ وتماثيل او تصویرونه وجفان او خانکونه احرام ما اولی کنه احرام ما اولی خدا مغی تشریح مو کړل چې هغه زوس پوهیږم چې څنګه یو کوم پښتو کې نور جی کل جواب پشاند طلبونو وقدور او د دیګونو راسیات اغا چکلک یا مضبوط پراتوی د دې تصور به څنګه پوي شو کله څه خیال کړی ځنه ځای کې لوی لوی دیګونه خلکو د دې کوټه طرف ته او یا په ځنه ځای کې سعودیا کې داسې دیګونه دي چې هغه پسمکه کې انخلولي او لاندې نه به هغه ورونه ورته ورکي بلې داسې لوی شيونه هغه ته وایي کی یعنی عام دیګ نه چې کم په اور باندې پخلی د لپاره کیږي هغه د لپاره نه هغه مخکې ذکر وشو او دا هغه تنور خو بل شه دی دیګ جی جاو باقاعده خخ کړي شي وي بس مکه کې
او هغه ته لاندې پزمکه لاندې طرف نه به اور ور کوي دا مندي غوخم باغی کې پخای مندي یعنی یو باقاعده اور کې د تنور صورت ته کنه نه د دیګ صورتي باقاعده باغی کې لاندې نه اورونه ورته او به او بیا موږ روغ اوخ پکې پخای اوخ جی اجمیر شریف کې ښا خلی ښا مې څه وایي چې اجمیر شریف کې 50 من وریجې پکې پخای په یو واره همدا غرنګي سعودیا کې دی الته همالي دلی دی باقاعده اوخ پکې پخای روغ په اندونه لوی هغه طرف ته نو دینه دا معلومیږي چې د سليمان عليه السلام ملمستیا یا ملمانه او یا د روټي او یا د دومره بریان او غیره چې تابعون هغه د پر د خوراک هم دومره تنظیم وکړو خامخه او یو دوه درو جنو یو خپلو کې مقابله وا چې زما پلا دومره شی جوړ کړی زما پلا دومره کړی نه یو ورته ویل چې ما پلا دومره لوی دین جوړ کړو چې دا د سډیر وګت مثال ورته خو دا کنه چې دومره لوی دې کاغه جوړ کړو نو دا په ورته ویل چې ما پلا ځمېدار کوله نو ځمېداري کې هغه دومره تکړه چې دومره ټیپر هغه دا ټیپر څه دا شرشم دا دومره غټ ټیپر جوړ شوی دا لوی نشانه ورته جوړ کړي چې دومره غټ ټیپر هغه په پټي کې شوی نو د دریم پښتنه کړیو چې دا دومره ټیپر هغه په خول څنګه وای د دې پلار په دې کې بهرحال نو هغه د پیریانو مسله و نو پیریانو لپاره باندې پکار وو اعملوا عمل کوي آل داوود اے د داوود اولاد دغه چې سليمان عليه السلام په خپل داوود عليه السلام سویو شکرن د شکرې وقلیل او ډېر لګ دي من عباد یشکور زما د بندگانو نه الشکور شکر ادا کوونکی فلما به هر کلا قضینا چې موږ حکم وکړو علیه په د باندې په سليمان عليه السلام باندې الموت دمر ما دلهم نو دوی ته بل دلیل نه و دی سره بل شي خبر نکړل دوی علا موته په مرد د سليمان عليه السلام باندې الا مگر دابت الارض دابا چنجه او د زمکه او د زمکه چنجه نه بیا مفسرینو دا اندازه لګولې دا چې دا وینو او دا سليمان عليه السلام دا سه ولاړو او د خلول تعمیرات لوی لوی الله تعالی ته پریان تابع کړو نو برا چې کوم ځکه د دبه تخت او یا کوم ځکه بدای کې ناستو داغه مقته د شیشو یا د سیستم وو چې هغه ته به کم کار بچ کېدو دا ټول غلي دو او بیا په روایتو کې دام دي چې تاریخ لیکل لري چې دا الله تعالی د تمخ کې نه او فرمایل چې او دستا وخت پوره دی او زتا اخلم او الله تعالی په رس پیغمبرانو ته الله تعالی مخ کې نه اطلاع کوله چې او زتا اخلم نو بیا د ټوله نقشه هغه د پیریانو تور کړل چې په دې بنیاد باندې تاسو به تعمیر کوئ او تاسو تماشا کومه چې ګورم چې تاسو څنګه کار کوئ نو خپل لاړو په هغه ځای کې ودرېدو او داس په ډانډې باندې داسې تکیه ولګوله جی جاو او بیت المقدس یاد کوم چې داغه څنو مرته خلیبل بهرحال هغه ځای کې ودرېدو او دا غلان دي د تعمیر د بیت المقدس چې کوم جوړېدو هغه تماشا کوله په دې کې الله تعالی دا روح واغسته بیا په روایت کې اختلاف ته اکثر دا دي چې سلور میاشتې بعد بعضو کې نه لاس کاله پوری دي خو بهرحال سلور میاشتې باندې کې اکثر روایت دا دي چې سلور میاشتې هغه عمده کرنګي ولاړو هغه نه بعد هغه ډنډه ماته شوله چې کوم باندې هغه ولاړو او بیا هغه نه بعد بیا پریان پوښول چې موږ خاصي تابعداري کوله سليمان عليه السلام خو د مخکې وفات شوی دی وغیرہ او بیا خو هغه وخت پورې بیا بیت المقدس آباد شوی او هغه جوړ کړو او په دې کې یو خاص خبره ده هغه مخکې راځي اړه ضروری ده هغه باندې ان شاء الله تاسو په یو کوشش کوم نو هغه فرمایي ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل چې خړلې من ساعته داغه همسا ډنډا چې کوم باندې هغه تکي وغلی و فلما بهر کلا خر چې پریوتو سليمان عليه السلام تبينت الجن نخکارشوا پریانو ته د دې دوه معنی مفسرینو کړی او دواړي سیدی او دواړي نن سبا چې کوم د خلق وایي په غي باندې ډېر درست فټ کی تبینت شخکارش ولا الجن په پیریان باندې ان دا لو کچری کانو ویدوی یعلمون چې په دې الغیب په غیب باندې پیریان ویلی چې کچری دوی په غیب خبر وې نو مال بیسو نو نبوې مونږه په عذاب په د سزا کې المهین د ذلتنا نو مونږه د دومره کارونه ولې کول نو د سليمان عليه السلام مرګ اډو پیریانو ته پته نه ولګیدل اډو خبر نه
او په خپل دغه خبره نقل کړي الله تعالی دې د پاره دا چې دا د مکی قریش او کافر هم دا خبره کوله او سم خلکای چې دا پیریان د غیب نه خبر دی او موږ ته د غیب حال راوړي او سبا حال راوړي او د میاشتې حال راوړي او حال دا دی چې الله تعالی فرمایي چې مخامخ سليمان عليه السلام لیدو او صاحب کې نو او د دینم نو خبر چې دا ژوند دی او کمر نو تا ته به څه خیر ورسي یو معنا دا دویمه معنا دا چې فلما خر تبینت الجن کله چې ښکارا شو په پیریانو باندې اندا چې لوکانو کشری وې یعلمون چې دوی پویده یعنی دا خلق په دې باندې پوښول چې کپوریان په دې باندې پویده اول خبره د پیریانو دا چې پیریانو په خپل وویل چې کومګه پویده نو دا څه بنوي دویمه خبره د عام خلکو دا چې هغه په دې باندې پوي شي چې کپریان په دې پویده نو دا چې مزدوري به څلور مېشته بغیر موسی عليه السلام ژوندۍ نه کوله ځوان معنا تقریبا یو شان دي خو یو په خپل د پیریانو وینا دا او یو د نور خلکو وینا دا چې هغه ته دا یقین شو چې کړي پیریان نه پوي کپریان خبر وې هغه به دا کار کول د دې مې تاسو ته خاص توجه دې لپاره وکړه چې هغه ورځین زموږ د مشر پښتنه کړی و چې د سليمان د موسی عليه السلام او د حضرت عليه السلام د دې خبره حکمت څه په هغه حکمتونو کې کله دې حکمت باندې موږ پوښی ویو نو هغه کې ډېر حکمت هم دکاو چې پیغمبران چې څه علم دی ور سره الله ور کړی نو ډېر خدا کني ور کړی نو هغه دې هیڅ نه خبر نه دی هغه به دې هیڅ نه خبر نه نو هغه کې یو شی بیرانو باندې کوم زموږ دا غلط فهمي ده زموږ خلکو کې ستاسو غلط فهمي دا خبر دی او سبا حال وایو دا پلانینګ یاشته دا یو مشتبات بدا کیږي او تا د خوشحالي راځي او تا د غم راځي وغیرہ وغیرہ نو نو وای دا ځان نه دی خبر خپل ځان هغه تکلیف لري نه کولای شو چې کوم تکلیف دی باندې وو او بیا د سليمان عليه السلام په کیسه کې نور موضح حق الله تعالی موږ ته چې سليمان عليه السلام یو طرف ته د میږي خبره اوري او بل طرف ته د سبا د دومره لوی بادشاہي نه غنه ده خبر او بیا دا غي ډول نه کمزوري مرغي دغه حال وروړي وغیرہ دا ټول لقد بتحقیق سرا کان وا لسبئن قوم د سبا د پاره دا د یمن د کومه علاقہ چې دا پدې کې د سعودیا جنوب طرف ته فی مساکنهم فی مسکنهم د دې په کورونو کې د دې په ځایونو د اوسېدلو کې آیت نخا دې کې دې لپاره نشانه وا او ټول نو لوی نشانه هم دغه چې الله ور کړی د الله نه خو نو دې کولای شو جنتان د دې په باغونو عن یمین خي طرف ته او شمال او دغه طرف ته دومره ډېر باغونو چې دغه په طرف ته د دې باغونو په منځ کې فاصله او اسیم دغه علاقه هم داسې وا کلو خری تاسو مر رزق ربکم د رزق در بخلنا وشکرو او شکریا ادا کوي له داغه بلدتن یعنی خار ده طیبتن پاک ده ورب او رب ده غفور معافی کون کې مهربان څومره خسته الله رزق در کړی ده څومره الله تعالی بهترین معافی کون کې ده او څومره نور فاعرضوا بس دوی مخواړو د څنا د شکرې نه د شکرې خبره ګوري بار بار راغله او د خاص په موکو کې راغله خوشالیانو کې د سليمان عليه السلام په کیسو کې د داوود عليه السلام په کیسو کې نو دی وجنه دواړه کیفیتونه تاسو واوریدل او دا تاسو خپل ذهن کې یاد ساتئ هیروي ما چې د خوشحالي موکوا د سليمان عليه السلام بادشاہي او طاقت او داوود عليه السلام هم د کرنګ د یوسف عليه السلام په اخر وخت کې هغه کې بار الله د شکر خبره وکړه او چې د تکلیفونو زمانہ وا الله تعالی په کیسو کې لکه د ایوب عليه السلام یا مثلا د یعقوب عليه السلام نو په هغه وخت کې بار بار د صبر خبره راغله صبر خبر راغله نو دی وجنه دواړو کې فطرونه پکاره چې موږ خالی نه تکلیف خبره ده نو صبر کول پکاره دي لکه یعقوب علی السلام او چې د خوشحالي خبره ده نو بیا شکر ادا کول پکاره دي لکه څنګه چې الله تعالی د داوود علی السلام او د سليمان علی السلام باندې فرمایي نو ما ورته وویل چې دومره نعمتونه مې در باندې کړې دي نو تاسو به شکریا ولې نه ادا کوئ نو فاعرضوا نو دوی مخ واړو فارسلنا نو موږ راولېګ علیهم بدوی باندې سیل العارمه سیلاب د بند العارمه بند یعنی دا کم چې د عبود پر اوتړل شي ډیمن نو مر کولای شي بارل سیل د یعنی دریاب چغه ډیمونه ور باندې الله تعالی رحمت کړ سیلاب راوستل او بیا دومره سیلاب او چغه وړ وړ بندونه چې کوم هغه حساب نکړل شو نو راغو وبدلناهم او مونږه بدل کړ دوی ته بجنتیهم د دې هغه دو باغونه چې وو جنتین په دو باغونو نور باندې هغه مې ورته ختم کړ او نور دو باغونه مې ورکړل انور څنګه وو زواتا اوکلین چې د اغي میوي وي هغه د نورو دو باغونو خمتن چې به خوندوي واصل او ونوي د غزو یا موږ څنګه متداخلو بیخ ډیر ورکوټ وي په دې ځمکه کې معمولی غونډه هوا سره غورځيږي نه لارګي په سوزي دوه کې फायदा کوي او پانی داسې غټوي خو دومره ډینګي کې نه جتا لپاره سوري بندوبست جوړ کی او یو بیکاره بوټي
او وشيء او شيء ان داسي شيء چې هغه هیڅ فائدې نه و من صدر زنونه د بیري قليل خلقي قليل څوک د خټکو طرف ته تریوي د کرک طرف ته نو دې طرف ته د مثال موجود دی چې هغه ته معمولی غوندي بیري بوي او نو به هیڅ داسې شونه بنوي ما دا غي د علاقې بدینه بیانوم د دې تشریح د تخیمان یو طرف ته د سبا هغه بهترین باغونه وګوره او بل طرف ته الله تعالی ورته بدل کړ په دې باندې یعنی سزا ورته ورکړه او سزا څه د الله د نافرمانی او خاص کر د نشکری د ناشکریو کې الله بدن اخلي الله تعالی موږ ته ناشکری معاف کړي ذالک ادا جزیناهم سزا و زمغا چې ورکړې مو دوی ته بما کفروا په سبب د ناشکری د دوی وهل نجزانو نو ورکومغا وهل یعنی آیا او مطلب څه ده اننا وهل نجزا او نو ورکومغا سزا الا الكفور مگر ناشکرتا ان داسي سزا بل چاته نو ورکو مگر ناشکرتا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر